أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس هر یو نفس ذائقة الموت سکن کده مرگ لرا وإنما یقینا خبر دادا توفونا پورا بدر کولیشی تاسو تا وجورکم اجرن استاسو یوم القیامت پورز د قیامت ان خیرا فخیر کچر خیر عمل وی د خیر بدل بملاویگی وان شرا فشر کچر شر عمل وی د شر بدل بملاویگی. رب کریم فرمائے فمن پس رغسوک زحزح ابعدا چلر کړه شو دغه انسان عن النار د اور د جهنم نه بالایمان په ایمان سره وادخل الجنه او داخل کړه شو دا انسان جنت ته فقط فاز پتاکید سره دغه انسان کامیاب شو. الله ویا وما الحیات الدنیا انسانان د ژوند دنیوي یعنی لذاتها لذتونه د دنیا متاع الا مگر متاع الغرور سامان د دوکې دا یعنی دوکه کون کې دا سړی دوکه کوي ټولې دوکه کړي دي. لتبلون لتختبرن خامخ پتاکید ازمائل بشی تاسو اختبار بکیږي یعنی امتحان بکیږي پتاسو باندې فی اموالکم په مالونو تاسو کې یعنی نقصان بکیږي د مالونو او انفسکم او د نفسونو تاسو پدې کې بس تاسو امتحان کیږي نفسونو کې یعنی او تنکی ما شومانان به وفات کیږي ګوره صبر بکوي یا شهیدان کیږي با صبر بکوي. ولا تسمعن خامخ پتاکید او ریب تاسو من الذين دا کسانونا اوتو الكتاب چې ورکړی شوی دی ورته کتاب د اهل کتابونه هغه اهل کتاب من قبلکم چې وړاندې ستاسو نه دي ومن الذين او بعضې د هغه کسانو نه به اورئ تاسو اشرکو چې مشرکان دي اذن ضرر کثیرا ډېره. رب کریم فرمائے وَإِن تصبروا کچره تاسو صبرو کو په تکالیفو د دې باندې پر ضرر د دې باندې وتتقوا ځان مو ساتلو تاسو د مخالفت د الله نه فإن ذلك پس یقینا دا صبر تاسو او ځان ساتل د مخالفت د الله نه من عزم الامور من خیر الامور دا د غوره د کارونو نه دی. وَإِذْ مَنَا يَوَذْكُرْ یاد کا وقت اخذ الله چې واغست الله تبارک وتعالى میثاق وعده محکمه الذين دا کسانو اوتل کتاب چې ورکړی شو ورته کتاب د اهل کتابونه اشاره غی آیت تدا ورفعنا فوقکم الطور چې اوچت کوی مونږ تاسو باندې کوی تور په اوچت کو چې دا منه یو کنه د احکامات د تورات مو منو خدا کوی تور رانه لري کا هغه ته اشاره ده. لتبیننه خامخ پتاکید به بیانوي تاسو هودي کتاب لرا للناس د پاره د خلکو ولا تکتمونه چې نه به پټوي تاسو هو په دې کتاب کې تورات کې صفات د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فنبذوه فطرحوه بس وغرزولو دي هو دی واده لرا الميثاق ته اشاره ده ورا ظهورهم او غرزولو ورا ظهورهم رستد شاگان خپلو یعنی وترك العمل به عمل پرخو الکوي زما خبره دی ولی شاته غرزوله یعنی عمل دی په وليونکو واشتروا اخلی دی به بکتمانه په کتمان باندې په پټولو د صفات د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم باندې س شیخ لثمنن قلیلا پیسې لګي فبئس پس بد شی ما هغه د یشترون چې دی اخلی هغه س شی د ثمنن قلیلا دی پیسې لګي. لا تحسبن تغمان مکوا الذين پاکسانو باندې يفرحون چې دی خوشاليږي بما پاکارونو باندې اتوا چې راتل کوي به پاغي باندې چې ادلال د عوام گمراه کیا سشي ګمان مکو بمفازه من العذاب چې په خلاصې د عذاب سره چې دی به د عذاب نه خلاص شي. يحبون محبوب غني دا يحمدو دا چې د دې صفت وکړي شي مدح وکړي شي بما پاکارونو باندې پدی باندې هم ګمان مکوا بما پاکارونو باندې لم يفعلوا چې نوي کړي دي فلا تحسبنهم پس ګمان مکوا دی باندې بمفازه پخلاصه سرا من العذاب د عذابنا ولهم اشتد دي د پارا
عذاب علیم درناک. ولله خاص الله لرا ملک السماوات بچای د اسمانونو دا والارض د زمکی والله والله تبارک وتعالى على كل شيء پرشد باندې قدیر قادر ذات ده. ان فی خلق السماوات یقینا په پیدایش د اسمانونو کې والارض او په پیدایش د زمکو کې واختلاف الليل او پتلو راتلو د شپې والنهار او د ورځ کې لآیات خامخ دلائل دی په وحدانیت د باری تعالی چې یو الله یو دی. ګوره انسان توحید دی په آیات کې لولی الالباب لذوی العقول د پاره د خاوندانو د عقلونو خواندان د خالص عقلونو ولا سوق دی الذين کسان دی یذکرون الله چې ذکرونه کوي د الله یعنی ذکر او عبادت د پاره ټیم شته د منځونو د پاره ذکر او دعا او صدقات د پاره ټیم نشتا. یذکرون الله چې ذکر کوي د الله ذکرونه کوي د الله قیاما په ولاړه باندې وقعودا او په ناسته باندې وعلى جنوبهم او په اړخونو باندې په ډډه لګولو باندې. یا بعضی مفسرین یصلون لله مسجد الله د پاره یعنی په ولاړه باندې مسکه په ولاړه نشي کوله وقعودا په ناسته نشي کوله وعلى جنوبهم په اړخونو باندې. دا خالص عقلونو والا چې دی ويتفکرون دی فکرونه کوي فی خلق السماوات په پیدایش د اسمانونو کې ويقولون وای دا خالص عقلونو والا ربنا یا رب زمونږه ما خلقتا ندی پیدا کړی دا تا اسمانونو زمکه هاذا دا اسمانونو زمکه باطلا منا عبثا سبحانك پاکی د تعالی را فقنا پس بچ کړی مونږه عذاب النار عذاب د اور د جهنم نه. دا چې کله نازل شو نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم جړلا چا ورته ویل یا رسول الله ولې جړې وی بیګا یو آیت نازل شو ویل و شدت عذاب د جهنم ده یا ویل انه جبل من نار په جهنم کې یو غر ده یا واد فی جهنم وادي ده په جهنم کې یو ناو ده. یا ویل منا شدت عذاب ده هلاکت ده لمن دا غچا د پر پیغمبر علی السلام ویل قرأ چول لدغ آیات ولم يتفکر فيها تفکر پدې کېونه کې فکرونه کې یعنی ويتفکرون فی خلق السماوات دایت او فکرونه کې نو اسی چې د شپې سملې ستورو ته فکر کوا اسمان ته فکر کوا سناشنا اسمان الله پیدا کړی دی بل ذات داسې نشي پیدا کولای توحید دی. د ستورو ته وګوره څوک داسې ذات شته چې داسې ستوري پیدا کړي نه بغیر د الله نه. نو دا خلق چې دی دا وای ربنا یا رب زمونږه ما خلقتا ندی پیدا کړی تا آزاد اسمان او زمکه باطلا منع عبث سبحانك پاکی د تعالی ای الله فقنا پس بچ کی مونږ عذاب النار عذاب د اور د جهنم نه. ويقولون ويدا خالص عقلون ولا ربنا یا رب زمونږه انک یقینا ته چې مناسو تدخل النار چې داخل کی تاغیل را اور د جهنم ته فقط پتا کی سرا اخزیته معنا اهنته وسپک دکړو دغه انسان و د شرمولو څوک چې د جهنم ته داخل کو یا اخزیته معنا هلکته وهلاک دکړو دغه انسان و مال الظالمین نشته د پاره د ظالمانو من انصار څوک مددگار چې بیا څوک خلاص کی د الله د عذاب نه څوک مددگار د دین نشتا. ويقولون ويدا خالص عقلون ولا دا دعا کوي ربنا یا رب زمونږه اننا یقینا مونږه سمعنا واورید مونږه منادین د یو आवाज کوونکی نه ینادي چې आवाज کولو یعنی يدعو الناس چې دعوت ورکولو خلق ته للایمان طرف د ایمان ته الہ مون واوریدو ان امنو ایمان مو راوړو بربکم پرستا سبحان الله مون واردو اطاعت مو کو فآمنا پس ایمان راوړو مونږه ربنا یا رب زمونږه فاغفر لنا پس بخنه وکړي مونږ لرا ذنوبنا د ګناهونو زمونږه وکفر عنا ورجه مونږ یعنی لری کی مونږ سیئاتنا ګناهونه زمونږه وتوفنا او وفات کی مونږ لرا مع الابرار سره د نیکانو یا معنا زمونږ روحونه په ایمان باندې واخلي بیا غینه بعد نیکانو سره جمع کی دا روحونه زمونږه یا دا زمونږ روحونه سره د نیکانو یعنی معنا د نیکانو ډله کی مایت
همیشواله راکې چې مونږ نیکانو سره کینو پاسو او د هغې سره زمونږ وفات وشي وتوفنا وفات کې مونږ لره مع الابرار سره د ابرارو ويقولون وإذا خالص عقلون ولا ربنا يا رب زمونږه وآتنا راکې مونږ لره ما هغه څه وعدتنا چې تا وعده کړې ده مونږ سره على رسولک من على لسان رسولک په ژبه د رسولانو ستا ولا تخزنا من لا تعذبنا عذاب مراکې مونږ لره یا ولا تهلكنا مهمله مهلاکې مونږ لره یوم القیامت په ورځ د قیامت انک یقینا تچ اله لا تخلف مخالفت نکې ته اله الميعاد د وعده خپل الوعد بالثواب الوعد بالعقاب وعده د ثواب وعده د عقاب فاستجاب پس قبول کړه لهم دلرا ربهم رب ددي دعاهم دعا ددي قال لهم ربهم ويل دلرا رب ددي أني بأني يقينا زتيم لا أضيع نبزايكم يعني لا أحبط نب باطلهم نب سوزهم عمل عامل عمل دي وعمل كونك منكم استاسنا أيها المؤمنون أي مؤمنانو من ذكر النري نبي أو أنثى كزنا نبي بعضكم بعض استاسنا من بعض ببعض نورنا يعني برابر دي بجزاك عمل كي يعني بدلك أم سلمة رضي الله تعالى عنها رضی الله تعالی عنها هر پیغمبر علیہ السلام ته هر وخت نرینه یادېږي او موږ زنانه نه یادېږو نو دا عمل دا آیت نازل شو چې لا وضیع نزایکم عمل عامل عمل دی او عمل اکون کی منکم استاسنا ایها المؤمنون مؤمنانو من ذکر درن نرینوی او انثى کزنانوی بعضکم بعض استاسنا من بعض بعض نورنا ندی برابر دی په بدله کې فالذین پسا کسان هاجروا چې هجرتونه کړي دي او اخرجوا وستل شوی دي من دیارهم د کورونو خپلونه او اوذو تکالیف رسول شوی دي فی سبیل پلار زما کې یعنی فی دین په دین زما کې وقاتلوا جنگونه کړي دي وقتلوا حتا قتلوا تر دې چې شهیدان شوی دي رب کریم فرمایي لو کفرن عنهم خامخ پتاکید او برجوم د دینه سیئاتهم گناهونه د دي ولا ادخلنهم خامخ پتاکید سره داخل بکم دی لره جنات جنتون تا تجري داس جنتون چې بهيږي من تحت لاندې دا غین الانهار ولي ثوابا اي جزایناهم جزاء بدل باور کوم دی لره په بدل ور کولو سره داس جزاء چې ثابت ده من عند الله د جانب د الله نه والله الله تبارك وتعالى چې عنده پنځ ده حسن الثواب یا حسن الجزاء کل بدل ده چا د پر لمن عمل صالحا سوق چې عمل کوي نیک لا يغرنك مغرور دینک یعنی دوکه دینک تعالی پیغمبر علیہ السلام تو مراد دین امت دے لا یغرنکم ایها المؤمنون دوکه دینک تاسو اے مؤمنانو تقلب من تگراتک تل راتل الذين دا کسانو کفرو چې کفر کړي دي شرط تل راتل فی البلاد پخاریو کې لتجارت د پاره د تجارت دا مالونه چې ګټي ګوره دا مالونه هم دوکنه کې متاع هو متاع دا فائدہ د ګوره دا مالونه قلیل لگا قل متاع الدنيا قلیل الله بل ذکر متاع د دنیا چې دا لګا دا ثم بیا ماواهم زید دي کافرانو جهنم جهنم دے وبئس المهاد او بس زید ورتلو چې دی هي دغه جهنم دے لكن الذين لكن کسان اتقوا چې یریږي درب پلنا یا ځان ساتي د مخالفت درب پلنا لهم دي د پر جنات جنتون دي تجري چې بهيږي من تحت الانهار لا نداغين ولي خالدين همیشه بوي فيها په جنت کې په دغه جنت کې نزول مل مستیاغان دي نزول معنا ضیافت من مستیاغانی دی من عند الله د جانب د الله نه وما هغه خصوصي نعمتونه عند الله پنځ د الله خیر ډیر غوړه دی للابرار د پاره د نیکانو یعنی من متاع الدنيا د دنیا د متاع نه غنیمتونه غوړه دی وإن من أهل الكتاب وإن من أهل الكتاب يقينا بعض أهل الكتاب لمن خامخ غدي يؤمنوا چیمان لري بالله په الله باندې وما په قرآن باندې انزل چې نازل کړي شوی دی الیکم تاسو ته وما باغ کتابونه انزل چې نازل کړي شوی دی لهم دی لرا چې تورات دی انجیل دی خاشعين پالکون د دې کې عاجزي کون کې دي لله خاص الله لا يشترون ناخلي دي بیاات الله بیاتونه د الله باندې یعنی صفات نه پټي دي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم صفات نه پټي سمنن پیسې قليلا لك دانا اخلي اولئک دغه صفات والا اهل کتاب چې لهم دي د پاره اجرهم اجر دي عند ربهم پنځ د رب دي
ان الله یقینا الله تبارک وتعالى سریع الحساب جد حساب کون کرے یا ایها الذین آمنوا اید ایمان والاو اصبروا صبر کوي على اداء فرائض الله پادا د فرائض د الله کې یا نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سرا کمانډرانو سره په jihad کې صبر کوي وصابروا منا واثبتوا على صبركم محکم اوسېږي په صبر خپل باندې ورابطوا تیار اوسېږي jihad د پاره د دشمن مقابله کې چنټه ساتي ځانونه واسونه خپل ها یا ورابطو معنا رباط را غیر ساتي دشمن خپل لرا پاسونو خپلو باندې بعض علما وای په jihad کې مو چې کوم زین اوري ولا ورابطو معنا فیصله په حدود باندې کوي بیا سیاست مدینه قائم کیا یا معنا ملاګان کلک کوي په منځونو کې ورابطو تیار اوسېږي jihad د پاره د دشمن مقابله کې واتقوا الله ويرجد الله في مخالفته بمخالفت الله کی یعنی مخالفت مکوي لعلکم دې لپاره چې تاسو تفلحون کامیاب شئ